دا د جنب او د مستحاضه او د نفاسي ښځې مستحاضه هغه ښځه چې د هغې څه خاص بیماري وي هغې وینه راځي. یو حیض دی ماهواري بیماري. نفاس هغه چې هغه اولاد پیدا شي او د هغې وینه راځي، دغه وخت کې تلاوت یا ذکر. نو تلاوت جنوب سړی چې په غسل کې هغه نشي کولی، او حیض کې چې ماهواري کومه بیمار په دې کې تلاوت نشي کولی، او نفاس چې دا بچی پیدا شي او د زنانه وینه راځي دغه دوران کې نشي کولی. چې وینه بند شي نو که اته ورځې پس بنده شوه که پنځه ورځې پس څلوېښتو ورځو ته ضرورت نشته، خو چې کله وینه بنده شوه غسل به وکړي، مونځ به هم کوي، تلاوت به هم کوي. او دغه رنګې د حیض والا ښځه چې ماهواري بیماري راځي هغه به هم چې کوم دی د کله وینه بنده شوه نو بلامبي او مونځ به هم کوي، تلاوت به هم کوي. ذکر کولی شي، ذکر جنب سړی هم کولی شي، ما حیض کما حیض دی د کمې زنانه هم کولی شي، نفاس والا هم. درود شریف هم ویلی شي، بس قرآن شریف نشي ویلی، قرآن شریف نشي ویلی، د قرآن شریف تلاوت نشي کولی. او نور ذکرونه که استغفار وي، که درود شریف وي، او که لا اله الا الله وي، هغه چې کوم دی نو کولی شي.